الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك صل وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك صل وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك صل وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك صل وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات. اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات. اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات. اللهم يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات. اللهم يا شافي المرضى يا شافي المرضى يا شافي المرضى شافي المرضى. اللهم يا خير الناصرين يا خير الناصرين. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. اللهم آمين 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 آمين.
برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل فوضوا أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف بياوي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم الله جل جلاله مونږ باندې احسان فرمایو چې مونږ بیا په دې ماهانه مجلس ذکر په نوم باندې د خپل کور کې څو ساعتونه کېرولو. الحمدلله د الله لوی سعادت دی او لوی ویش دی او لوی تقسیم دی. څنګه فارسی کې فرمایي سعادت به زور بازو نیست تانه بخشن خدای بخشنده. دا بعضې ساعتونه وي د مټو په زور باندې نه کېږي چې تر څو الله تبارک وتعالی چې دی نو چاته د ورکړه اراده او بخنه نه کړي. دا کوم حالاتو سره چې موږ مخ یو دا اموات ناګهاني حادثې لږ بیمار او بیا مرګ یقینا انسان ته دا لوی عبرت چې دی نو ورکوي خو چې څوک د عبرت خاوند دي او عقل او فهم استعمالي چې هر یو ساعت او هر یو ذره چې د الله تبارک وتعالی په یاد کې چې دی نو دا تیر شي. تاسو مخکې د آیات چې کومې څه ولوستمه الله تبارک وتعالی به فرمایي یوم داسې ورځ روانه ده چې پای کې به نفع ورنکړي نه به مال نفع ورکړي او نه به اولاد او زامن دا به ورته نفع ورکړي الا من اتى الله بقلب سلیم مگر چې چا الله تبارک وتعالی ته قلب سلیم یعنی پاک صاف زړه مکمل د هر څه نه پاک راوړه نو هغه به ورته نفع چې دی نو دا به ورته ورکوي. زمونږ حضرت شیخ صاحب محدث کبیر عارف بالله حضرت مولانا شمس العالی صاحب شاہ منصوری رحمت الله تعالی علیه ایوه فرمایل چې پاک صاحب زړه چې دی نو څه شی دی وی ګوره دا هر څیز د الله تبارک وتعالی امانت دی د الله انسان سره. دا زړه چې کله معصوم دی دنیا ته راځي د دې ولادت چې وشنو دا زړه بالکل پاک صافي دی کې کفر هم نه دی کې شرک هم نه دی کې نفاق هم نه دی کې حسد هم نه دی کې بغض هم نه دی کې هیڅ قسم نه. نو الله وی فرمایي چې ګوره دومره صاف زړه چې دی نو هغه ما درکړی تا ته هم دغه څه به راته چې دی نو راوړی نو بیا زړونه خامخا چې کله ځمکه هم شاړه شي زمیندار به کې کسب نه کړي نو هغه شاړېږي خامخا واښه به کې راخېږي نو بیا د هغې لپاره دا محنتونه د علماو سره صحبتونه دا ذکر اذکار د الله په دې کور کې دا نور خدمات دین دغه ټول دې لپاره دي چې دا زړونه چې دی نو صفا چې دی نو دا شي. یا به سید طائفه حضرت جنید بغدادي رحمه الله تعالی فرمایلی دي چې کله د فتنو د فسوق او د تیارو چې دی نو دور شي د جهالت دور شي ډېر د انحطاط د زمانه دور شي نو بیا وي د اولیاء الله صحبت ته دل چې کوم دی نو ځان نسوي چې تاسو ته په دې کې خیر چې دی نو بیا دا ملاويږي. خو بیا ورپسې په یو بل زمانه کې حضرت امام ابي یوسف رحمه الله فرمایي چې د فقه لوی امام چې دی نو دا تیر شوی دی وی چې کله دا دور چې دی نو زیات شي او د ظلم او تاریکی او د بدعمله او د گمراهۍ دور شي اولیاء الله چې کوم دی بیا ملاويږي نو بیا وسه کوي وی بیا د اولیاء الله او د زندګو یو باب او صفحه چې دی نو روزانه هغه چې دی نو لولې او داغې نه چې دی نو عبرت له او صحبت نسبت چې دی نو جوړاوي داسې په تاریکی دور کې لکه دا خپل اکابر چې انسان ځان ته مخې لکي د دې چې دی نو زندگی څنګه وا ساده چې دی نو دا زندگی وا څونه په اخلاص او په عمل باندې چې دی نو زندگی وا کله د سلورو عناصر اربعه لوی حیثیت علما وی دا سر له انسان د پر علم عمل
اخلاص او د آخرت فکر. بس دا څلور چې دی دا څه دي. علم خدای چې هر سړی بس بستروالی طالب شي ونه دا کوم پویا چې کوم انسان ته ملاویږي بس دا علم دی. د فرایض باندې پوهه دی، د حرام او حلال فرق دا چې کوم د حقوق د بندگانو د الله پیژني او بیا دا په عمل کې راولي او بیا په دې عمل کې اخلاص سره راولي او د اخلاص په راضي څنګه او په کم سوچ برازي چې د آخرت فکر وي چې د آخرت فکر دی راځي. او بیا علما فرمایي چې ګوره دا انسانوم د څلور زونه جوړ دی، عناصر اربعانه انسانوم جوړ دی، دغه ګرمواله آګوم بغشته وګوم بغشته اورم پته کېشته، دغه هوا چې دی نوم شته، دغه اوبه چې دی نو بګه هم شته او دغه خوره چې دی نوم ده. نو دا څلور زونه د څلور لپاره لازم حیثیت چې دی نو دا لري. نو بیا په داس وخت کې یقینا د مجلسونو ذکر اکابر چې دی نو دا ارس ځان ته مخله کول به دا ټول د عمل چې کوم دی نو دا دور دی. اون ته خو نه سره عظیم نه او نه صدا شته. خدا علما بس وی چې بس د الله تبارک وتعالى یاد چې دا څومره چې دی نو سیوا شي. اګور زمونږ په دې کردار او په دې عمل څنګه په دې تیر شوی جمعه کې ذکر شوی د مخ کې د شیطان او حدیث شریف چې رسول الله مبارک صحابي ته نصیحت فرمایي نو دا وته مو چې ستا په زړه کې یا د نیکی او اراده وکي نو فورا چې دی نو دا کوا دا په عمل کې راولا. اگر که هغه لګه چې دی نو اومي پوره د دین اسلام دا عجیب واقعات چې دی نو دا کړی دي. د حضرت ابراهیم علیه السلام دور دی اور کې چې دی نو اچيږي نو دوه زناورو به خپل کردار ادا کړي. یو زناور څه کوي پوکي وخی نو بیا علما لیکي چې په دې پوکي باندې دا اور چې دی نو سیوا کېده نه لیکن خپل کردار خو الله چې دی نو هغه ذلیل کو خوار چې دی نو دا وګرځو او مرغه راځي او په خله کې او بچ دی نو وروړي په مخه کې نو په دې وبو باندې دا اور چې دی نو هغه نمري لیکن الله تبارک وتعالى غل شان ورکو عظمت ولا ورکو صرف نیت او ولې کردار دی وته چې دی نو دا خو دا مجاهدی دا حالات دا ټول چې کوم دی چې د انسان د عمل کې او بیا په اخلاص کې راشي او د آخرت چې دی نو په دغه فکر دا چې دی نو به راشي بس دغه انسان به نجات او خلاصې به چې دی نو محترم دا به مومي. زمونږ د مشایخ په ټول چې کوم دی فرمایل او خصوصا زمونږ حضرت شیخ ابراهیم الله بده شاه منصور خصوصي دا فرمایل چې وګوره چا چې زمونږ د خاموشۍ نه فایده وانه غشته نغه به زمونږ د خبرو نه وي چې کوم دی څه فایده والی او بیا به چې کوم دی ته مشهور عارف بالله حالات چې دی نو بیان کړل. وی یو مرید تلو د شیخ په خوا کې ناستو سونه کال چې دی نو تیر کړل ویره بس تل شوم اتنګ شوم وزم ویولې ویره بس تا کې ما سونړي دنو لکه مونږ چې وایي چې بای چې مونږ د خپل پیر کمار ولې دا دی وا نلوته د خورو نه چې کوم دی سره زور نکړه او د پیسو باران مونږ باندې ونه شو زمونږ جیبونه ډک چې کوم دی نو دا نه شو مونږ سره پاره بیا زور راځو هغه ته یې وی کرامت او نه دی ویاو وی تاسو نه کار تیر کړه 32 سال تقریبا یا 28 سال یا کوم بیش وې دې کې د زما یو عمل د سنت خلاف ولید وینه حضرت دا من ولید وې د دین لوی کرامت چې نشته بس کرامت هم دا چې په سنت باندې یو انسان عمل جوړي او یقینا چې دا کم انحطاطي دور نمون تیریږي دغه چې سړی په فرایض باندې بس عملو کې دبل حق چې دینو غصب نه کی د حلال چې دینو کی او حقوق ادا کی زم لوی ولی الله چې کوم دینو بدا ده ځکه چې په کم دور کې او په کم حالات کې چې دینو مونږ تیریږو. الله تبارک وتعالى دې مونږ ته د عمل نصیب وګرځي او زموږ د معنا مجلسونه الله دې جاری ساري او ساتي ان شاء الله. بیا خور پسې د رمضان نه روان دي او یقینا دا سوچ پیره د رمضان استقبالی شپې او ورځې دي هغه دور بهترین ان شاء الله جمعاتونه به آباد چې کوم دي نورم شي. خدا خصوصي د الله تبارک وتعالى په یاد کې دا دعاګانې چې کوم دي نو کوي چې د تیر شوی کال غیره او خوف شي کوم دي نو الله بیا نه کوي جمعه یاره کې تراویم یاره کې او ختمونه په یاره کې چې الله تبارک وتعالى د حالات بس د خپل غیب او خزانو نه چې کوم دي نو درست کی خپل به حالات دي نو ټیک بشي او د رجوع ال الله د هر شي حل چې دي نو دا الله سره چې دي نو موجود دي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. كيفيت بجابنات وين نات وين نات وين كيفيت بجابنات وين ان شاء الله نبي الله
خوب نام محمد ہے یہ مومنوں، جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے یہ مومنوں، جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ان کے جلووں سے روشن ہے بر و بحر، کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم۔ ان کے جلووں سے روشن ہے بر و بحر، کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم۔ عرش سے طور تک، طور سے دور تک، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ عرش سے طور تک، طور سے دور تک، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال۔ ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال۔ دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں، رب نے کیسے بھی ان کو مخاطب کیا۔ دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں، رب نے کیسے بھی ان کو مخاطب کیا۔ کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔
खुद खुदा ने नबी को ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। खुद खुदा ने नबी को ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। खूब नाम मोहम्मद है मोमिनो, जिस पे नुक्ता भी रब को गंवारा नहीं। जो नबी की मोहब्बत से मुँह फेर ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। इंशाअल्लाह 100 मिनट मुराक़बा څنګه ترتیب وي، چېرې د خپل لطایفو ته توجه چې دی نو کوي او د مراقبې فرمایي. زموږ د مشایخ داسې انسان داسې نیت کوي او داسې وي چې د الله تبارک وتعالی رحمتونه چې دی نو ما باندې نازلي. تعالو سره ژبه چې دی نو هغه لګېدلې وي په ژبه باندې نه، ګویا چې زموږ زړه چې دی نو الله الله چې دی نو دا وایي. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب، حسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یا الله ته مونږ باندې رحم کرم وکړي. الله زمونږ والدین، زمونږ اسلاف، زمونږ استادان، مشران، کشران، نارینه زنانه الله دې دنیا نه نشته تللی دي، فوت شوي دي، الله ته وبخي. الله دای په قبور باندې رحمتونه نازل کړي، جنت بایچونه لوی بایچو ګرځي. الله انسان زمونږ د حاضرین مجلس، رشتہ داران، اقربا، اعزا، والدین فات شوي دي، الله زمونږ د ناستې دا ثواب ایته مرسه. خصوصا د ځانت لپاره دعا وکړي، دا اوس فات شوې ده، الله دې باندې رحم کرم وکړي. مریضان ته دعا وکړي، الله مریضان جوړ کړي، ټولو ته شفا کامله عاجله ورکړي. الله دا وبا، دا کرونا، الله دا مصیبت او دا ازمایش او فتنه، الله کم چې راغلی به مونږ باندې، الله مونږ په دې کې فلاح مونږ ته نصیبه وګرځي، نجات مونږ دې نه الله راکړي. الله ته امن، امان، چین، سکون، صحت، عافیت نصیبه وګرځي. الله د مدرسو، د مراکزو، جماعتونو، خانقاهونو د ټولو حفاظت وکړي. الله دا په دې رمضان کې خصوصا کولو چې دی الله وساتي د عبادت گزارو لپاره، د متکفینو لپاره الله خانقاهونو کې
لوی اجتماعات او لوی اعتکافونه شوي، خصوصا زمونږ د شاه منصور خانقاه د قشبندیه شمسیه اعتکاف اجتماعي دی. الله دې لپاره دعا، خصوصا سره د ټولو خانقاهونو الله د عبادت وکړي، الله چې کوم رکاوټونه ورته راځي د حاضر الله ته هغه دفع کړي، الله دغه فیض دغه ځای نه نورم خور کړي، الله په موږ باندې رحم کرم وکړي، الله زمونږ د مدرسې او د جامع الله ترقي ورته نورم ورکړي، الله دې نه فیض چې کوم دی نو خور کړي، الله په دې فیض کې زمونږ اخلاص نصیب وګرځي، الله زمونږ اخلاص نصیب وګرځي، الله زمونږ کم ضرورتونه دي ضرورت الله د خپل غیبی خزانو نه او د خپل غیبی در نه الله چې کوم دی ته ورکړي، الله مونږ بندگانو ته مکه نه الله لکه زمونږ د طلباو ضرورت دي، د استادانو دي تعمیر ضرورت دي، نور ضرورت دي، الله څنګه چې مخکې کړي الله دغه شان د غیبی خزانه نه فضل کرم مونږ باندې وکړي، الله د ټولو مدرسو ضرورت کوم دی نو کې پوره کړي، الله دغه طلبا کم دلته چې نو راغلي الله دې په علم کې په عمر کې دې کې الله دې لوی برکات او تعالی ورکړي، الله دې نه فیض کم دې خور کې د دې الله چې کوم خادمین دي نارینه زنانه په هر شکل کې الله دې لوی اجر وته ورکړي، واړه دي کلوي دي، الله زموږ د مدرسې طلبا کده حفظ ناظری دي ناظری خیری دي کلوي دي د دوره حدیث راتون کې دي نور دي، الله د ټول په عمر او په علم کې الله کوي خیر او برکت واچي، الله دې زنه فیض نورم خور کې، الله زموږ د اسلاف او دغه جانشینان صحیح الله مونږ جوړ کړي، الله مونږ نقل کوي ولای چاته مونږ د مخلق کاتو لایق الله چې کوم دی نه یو، الله پرده گزار الله ذات پردې را باندې الله نورم واچي، زموږ اعمال صالح الله چې کوم دی نیک کړي، الله په عالم اسلام باندې رحم کرم وکړي، یا الله حرمین شریفین چې کوم دی کولاو کې، یا الله دې رمضان کې بس ستا دوستان د عمرو ته تلل الله دا دویم کال دی د حجونو داخلي الله چې کوم دی ونشوي، الله زموږ د اعمال وجه الله د حرمین شریفین زر تر زر چې کوم دی کولاو کې الله مونږ ته بار بار بوزي، الله د حاضرین وته بار بار بوزي، اشتیاق الله بار بار چې کوم دی نو بوزي، مونږ باندې الله رحم کرم وکړي، اتفاق اتحاد نصیب وګرځي، یا الله په عالم اسلام کې مسلمانان کم ځای کې به امتحان کې دي په ټولو باندې الله رحم کرم وکړي، الله د حاضرینو سينو کې څه حاجات دي ته وته الله چې کوم دی نو وته ورکي، ته وته الله چې کوم دی نو وته ورکي، ته وته الله ورکي، الله دا ناس ته ممتاز بخپل دربار قبول منظور الله چې کوم دی نو وګرځي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.